سورة البقرة آية نمبر 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورنو الله تعالی په دې آیاتونو کې د دین اسلام یو بل اهم رکن بیانوي چې هغې ته روژه ویلی کېږي. روژه اصل کې مسلمانانو چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو او دویم کال د هجرت و چې مسلمانان مدینې منورې ته لاړه، نو الله تعالی د شعبان په میاشت کې حکم راولېږو چې تاسو به آینده په رمضان مبارک کې روژې نیسئ. خو الله تعالی فرمایي ګوره د مسلمانانو ذهن سازي کوي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مؤمنانو پرستوی شوي دي په تاسو باندې روژې کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې پرستوی شوي دي په هغه خلکو چې ستاسو نه مخکې تېر شوي دي. علماوی دا خبره الله تعالی ځکه وکړه چې یو خو دا مسلمانان ذهني تیار شي چې ګوره دا دومره ګران کار نه دی، دا ستاسو نه په مخکې خلکو باندې هم پرستوی شوي وي، نو تاسو یریږئ ما. دویمه دا ده چې په دې کې د دې امت شرافت او عظمت الله تعالی ذکر کوي چې ګوره د نبی علیه صلات وسلام دا امت دومره عظیم امت دی چې مخکینی شریعتونو کې چې کوم احکامات او هغه هم دوی راګیر کړي دي. نو الله تعالی ورته وایي ګوره وایي تاسو دومره عظیم خلک یې کما کتب علی الذین من قبلکم، داسې روژې د باندې فرض کړی شو لکه څنګه چې په مخکو خلکو باندې نو د هغوی په شریعت کې چې مزیدار احکامات دي او په تاسو هم فرض کړی شوي دي. د دې وجې نه حضرات صحابه کرام فرمایي، حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دې روژې کې الله تعالی درې تبدیلیانې کړي دي. وی اوله داسې و چې کله موږ مدینې منورې ته هجرت وکړو نو نبی علیه صلات وسلام موږ ته ویلي و چې تاسو به د عاشورې روژه په تاسو باندې فرض ده. عاشوره دا میاشت چې کوم روانه د محرم په 10 تاریخ باندې، ځکه نبی علیه السلام تپوس وکړو چې د یهود ولې نه روژه نیسي، نو چا ورته ویل چې اصل کې دوی د موسی علیه صلات وسلام په دې ورځ الله تعالی د فرعون نه خلاص کړی و، نو د هغې په خوشحالۍ کې روژه نیسي. و نبی علیه صلات وسلام ویل چې دا روژه خو ما له مخکې نه نیوله، خو چې یهود هم نیسي نو زه به آینده دپاره د دوی مخالفت کوم، نو یا به 9 نیسم او یا به 10 او 11 نیسم. نو اوله کې د عاشورې روژه په مسلمانانو فرض وه. حضرت معاذ رضی الله عنه فرمایي چې د هغې نه بعد الله تعالی موږ ته ووایي چې په تاسو باندې ایام بیز د هغې روژې فرض دي. ایام بیز مطلب دا دی چې 14 14 او 15 په هره میاشت کې موږ به دا 3 روژې نیولې په هره میاشت کې، دا په موږ باندې فرض وي. بیا الله تعالی دا حکم منسوخ کو چې یاره تاسو 3 روژې مه نیسئ، تاسو به میاشت روژې نیسئ، خو تاسو له 2 اختیار دي، ستاسو خوښه ده که روژې نیسئ او که د هغې پیسې ورکوئ. وایي موږ بعضو خلکو به روژې نه وي او بعضو به پیسې ورکولې. خو وروسته الله تعالی وفرمایل چې ګوره فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، اوس ګوره حکم دا دی چې که څوک د رمضان په میاشت کې ژوندی و نو دی به 30 روژې یا 29 روژې به دی پوره کوي. نو الله تعالی حکم را نازل کو او اصل کې الله تعالی فرمایي چې دا په مخکو خلکو باندې روژه فرض وه، خو د هغې ترتیب لږ جدا و. ترتیب داسې و چې
يهوديانو به صرف یو روژه نیوله په ټول کال کې د عاشورې لسم د محرم روژه به نیوله. نسواراو داسې چل وکړو چې بعضو خلکو به کې داسې ترتیب وکړو چې د روژې په اوله کې به یو روژه ونیوه او په اخره کې به یو ونیوه او بس مړه وایي چې اوله او اخره دې ونیوه دا منځ پکې راګیر شو په دې منځ کې به یې بوزه کوله. یو دویم بعضو نسواراو داسې چل وکړو چې دوی دا 13 روژې نیولې خو بیا دوی نه یو ځای کې یو ګناه وشو نو بلکې داسې وایي په دغه ټایم کې ډېره زیاته ګرمي وه و دوی دا روژې چې دی نو بله میاشت ته واړولې یخنۍ ته او بیا یې داسې وکړه چې یاره مونږ نه دا غلطي وشوه نو خیر دی مړه الله تعالی خو به مونږ 13 پاس کړي دي مونږ به سره 10 نورې ونیسو نو دا به چې دی نو 40 به شي خیر دی مونږ جمعې ته واړولې. وایي بیا یو بادشاه وایي هغه راغی وایي هغه ورته ووایي چې یاره داسې چل دی چې ما نظر منلی دی یو بیمار شوی د هغې نه ښه شو وایي تاسو به 2 روژې ورسره نورې نیسئ نو 47 یې پرې کړې. وایي بیا د هغې نه بعد یو بل بادشاه راغی ووتې چې ما څه 47 او 45 نیسئ 3 ورسره نورې سې واږئ چې 50 شي وروسته ول هغه 50 کړه. نو ترتیب هغه ګډوډ و. نبي علیه الصلاة والسلام په شریعت کې الله تعالی وفرمایل چې ګوره ایام معدودات یو څو ورځې په شمار باندې دي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې روژې چې کمې دي نو هغه به تاسو 3 ځله نبي علیه السلام چې یا به داسې نیسئ مطلب 13 او یا نبی علیه السلام وایي چې یو کم 13 پې نیسئ او اکثر اسلامي میاشتې نه هغه د 29 وي. نو د صحابه کرام لکه په دویم کال باندې چې پوره شو دغه 8 کاله داسې دا روژې نیولې دي او په هغې کې اکثر چې دی نو هغه 6 کاله پکې هغه د 29 میاشتو دا 2 کاله پکې بیا 30 پوره شوي دي. نو ایام معدودات الله تعالی د یو څو ورځې په شمار دي. خو دې نه مخکې الله تعالی فرمایي د روژې باندې زه څه کومه لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. د روژې مقصد دا دی چې انسان کې تقوا راشي. دې وجې حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به څوک چې په روژه کې هم دروغ خبرې پرې نه دي او د دا عمل ټیک نشي نو فلیس لله حاجة ان یترک طعامه وشرابه نو الله ته هیڅ ضرورت نشته چې انسان صرف خوراک او څښاک پرېږدي دا الله ته څه ضرورت نشته. نو د روژې علت الله تعالی ذکر کو لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. وجه څه ده؟ وجه دا چې د روژې د وجې نه د انسان شهوت چې د هغه کنټرول شي. ځکه انسان چې کله وږی شي دا نفس او دا روح چې کله وږی شي نو په دې کې د شهوت ماده کمیږي د ګناه ماده پکې کمیږي. دیو جن پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج وای څوک چې د ځوانانو ټولګي په تاسو کې څوک طاقت لري د ودونو وکړي ځکه فإنه اغض للبصر واحسن للفرج دا د انسان نظر ښکته کوي د انسان اندامونو حفاظت کوي. وای بیا نبی علیه السلام فرمایل چې فإن لم یستطع کله چا طاقت نه نو فعلیکم بالصیام روژې نیسئ. ولې روژې نیسئ؟ روژه چې انسان ونیسي د انسان شهوت د انسان نفس کنټرول کیږي. ځکه الله تعالی فرمایي لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. دویم علماء چې په دې روژه کې پیدا ده چې د انسان روح او نفس سره کنټرول شي او انسان ته د الله تعالی د نعمتونو پته ولګي. لکه موږ عام طور باندې ډوډۍ خورو بس کو داسې احساس را سره نه وي او چې کله د انسان وږی شي تږی شي او بیا د روژه ماتې ټایم کې دا روژه ماتی او ګرمي او بیا د غوړي د شربت وڅښي او نیمو پکې اچولی نو ته ته پته ولګي چې دا خو لوی نعمت و دا خو موږ ته پته نه وه نو په هغه ټایم کې د الله تعالی شکر ادا کړي. نو دا روژه الله تعالی ځکه مقرر کړی چې انسان کې شکر ماده پیدا شي. دریم دا دی چې روژه الله تعالی ځکه مقرر کړې ده چې انسان ته د لوږې احساس وشي نو د غریب فکر به ورسره پیدا شي. لکه انسان چې په خپله باندې موړي نو هغوی دا ټول خلک ماړه دي. و چې کله انسان په خپله باندې وږی شي او بیا ورته څوک وایي چې یاره وږی یم لږ مدد راسره وکړه نو ته پته ولګي چې یاره لوږه داسې شی دی. نو الله تعالی فرمایي لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. دې وجې نه علما دا خبره کوي چې انسان کله یو عمل کوي او په ده کې تبدیلي نه راځي نو دی په خپل عمل باندې ویریږي. لکه ګوره ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر موږ انسان د ناروان او د ګناه نه منع کوي. او که یو سړی منځونه کوي او دی بیا هم د ګناه نه منع کېږي دی بیا هم مثلا دروغ وایي دی بیا هم دوکې کوي دی بیا هم غلا کوي دو نمبري کوي ملاوټونه کوي نو د دې انسان په منځ کې فرق دی. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام ته یو ځل چا وي چې پلانکې سړی دی او د ورځې لمونځ کوي د شپې غلا کوي
نبی علیہ السلام فرمایل چې د دا موز به د منی کی د دې ګنا نه کوم منی نه کوو بیا په موز کې فرق. نو د قشن انسان کروجه په تیر شو او د بیا اقشن اغه زول لامزرلا ده نو معلومه شو چې روجه کې فرق ده. د قشن انسان مثلا حج وکړو او د مثلا خزانه استوي کو دا غینه بعد چې راشي نو بیا را میتوبونه کوي نو معلومه شو چې په حج کې فرق. انسان مثلا عمره وکړه او ما خشي ده وکړه یو داسې ځای ته لاړو چې دغه نه خو کنور سزا خو نشته. مونږ چې هم په معاشره کې چاته ویل چې جمعه ته دی بوزو کا او د جمعه نابزل یو ځای دغه ته خانه کعبه وای نو چې انسان خانه کعبه ته د موږ ټول عمر وای محمد کعبه شریف او محمد کعبه شریف په لوري او چې انسان کعبه شریف له لاړ شي او په خپل د الله غ کور وای او د بیا مرامي توبونه کوي نو معلومه شو چې د په دې عمره کې فرق. نو دلته الله تعالی فرمایي لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. خو بیا الله تعالی فرمایي فمن کان منکم مریض کسوک مریضی او علی سفر یا په سفر کې وي نو فعدة من ایام اخر نو خیر د شمار دی کوي د نور ورځو مطلب چې کله بیا خشو الله ول صحت ورکو نو روزو قضا وکړي. نو دې دا خبره معلومه شو. نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دي حضرت سلمہ ابن اکوا وایي بلکې بل صحابي هغه فرمایي چې یو ځل مونږ په سفر کې روانو نو وایي نبی صلی الله علیه وسلم مونږ سره وایي صحابه کرام راغون شيو په سړی باندې خړ راغلی و نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ولي وای چا وته چې دروژن ولیدا نبی علیہ السلام فرمایي چې ليس من البر الصيام في سفر دا د سره نیکی نه د انسان په سفر کې روزه ونیسي. علماء دې مطلب دا چې هغه سفر چې انسان تنګي او انسان ته لوګه محسوسيږي نو دل بیا روزه ماتول پکا دی. جو نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې په سفر کې روزه ماتول دسي اجر لري لکه انسان چې په کور کې روزه ونیسي څومره ثواب یې کیږي نو په سفر کې دا روزه ماتول ثواب دی ځکه انسان ته تکلیف دی. یا الله تعالی فرمایي څوک چې مریض وي لکه مثلا دې زمانہ کې عام طور باندې خلک مریضانی د شوګر او ډاکټر وته وي یاره وي ته روزه منیسا خدا مشران یې غوي نه مال خون نه راکړي نو ګور دین دا معلومیږي مونږ بخپل طبيعت نه کوو. مونږ ګور یو د انسان خواهش دی یو د شریعت حکم دی نو بعضی زګونو کې به زمون طبيعت نه مني خو چې شریعت مونږ ته وایي نو مونږ بیا په خپل نفس باندې قدم وډو بیا مونږ خپل زور ورتیا به نه کوو. نو کته ته یو خیار ډاکټر وایي چې ته بیماری د روزه د لخندا ګردې خرابېږي او تا بیا روزه ونیولې او ته مثلا مړ شو نو د خودکشي وکړه دا شریعت طرف حکم دی خو به ډېر خلک په دې نه پوهېږي. نو یو اهمه مسله دا معلومه شوه چې ګوره مونږ به خپل خواهش ته نه ګورو مونږ به شریعت ته ګورو. لکه مثلا ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جهاد لتلو یو صحابي راغی او ډیر زیات په شوق باندې نبی علیہ السلام ته وی چې زړه سره زم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو ته فرمایل چې ستا مور پلار ژوند دي هغه وی اوس ما مور پلار ژوند دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځه د خپل مور پلار خدمت کوه دا ستاسو پر جهاد دی ځه. هغه صحابي جړل چې لکه زنه زم نبی علیہ السلام ته چې خواهش پوي کې نه چلیږي زه دامه د مور پلار خدمت کوه. یا مثلا ګوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک غزا له چتلون او تبوک غزا غوړه فرض عین و او فرض عین هغه حکم ته ویل کیږي چې پای کې بیا د مور پلار اجازه پکې ضروري نه ده. فرض عین هغه حکم دی چې پای کې بیا یو غلام به د آقا د اجازه نه بغیر زی او د تبوک غزا فرض عین و نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی ته وی چې تبه پاتې شي او دلته چې کم کمزوري خلک دي دا غوي سره په مدد کې حضرت علی سے وته چې میدان سره مو زبو سره دلته کې پاتې کېږم دا خلک بوجي دا منافق دي نبی علیہ السلام ته ذات اسم اقو کومونه و دلته کې فرض عین دی خو دلته کې یو خواهش دی او یو شریعت دی چې شریعت ته تسوي هغه وکي. لکه مثلا عام طور باندې وستیک شو مثلا یو کار دی انسان اغه لذي یا مثلا انسان د دعوت تبلیغ په لار کې زی خود ته مثلا پکور کې وت پلار وای چې رته مزه نو ګور دا دعوت تبلیغ لتل دا فرض کفایه دي فرضیان خو نه دي او یو انسان پلار ته وای چې ته به چاره وي زما قرباني ورکوم یا مثلا بیبي وته وای چې لکه مزه زما ته اجازه نشته او د بیبي ته وای چې نه ز قرباني ورکوم ابو بکر صدیق رضی الله عنه په پلان کې غزا کیتل نه نو ګور ما تاسو ته وی چې هغه د ابو بکر صدیق سره ایمان او بل دا چې هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې تبه زما سره زینو شریعت او هغه فرض عین حکم او د احکاماتو کې فرض کفایه ده نو چې بعضی خلک لاړ شي د نور خلکو ذمہ فارغيږي
نو که دلته کې مثلا یو انسان لکه دا زما طبیعت دی چې مثلا زه لاړ شم او بهر ملک ته لاړ شم سفر وکړم خلکو ته دین دعوت ورکم خو دلته کې مثلا زما مسجد او زما مقتدیان زما د کور حالات مال اجازت نه راکوي یا مثلا زما کاروبار دی زما حلال رزق دی زما مثلا پیشه ده په اسکول کې مثلا زه استاد یم مال ماستر اجازت نه راکوي اوس دلته حکم تا ته دا دی چې ته د خپل ډیوټي پوره کړه ته د خپل فرض پوره کړه دا فرضیان تعالی دا دی اوس که ته دلته کې د خواهش خبره مني نو اگر که ته به ښه کار لتلی یا مثلا د ډیوټي ټیم دی تل ته ذکر کې د ډیوټي ټیم دی ته قرآن مجید دی راغسته وایي زه به سپاره تلاوت کوم نو نفس ته یو څه وایي خو شریعت بل څه وایي نو دلته کې به ته د نفس خبره نه منې دلته به د شریعت خبره منې نو ځکه الله تعالی فرمایل چې ګوره فمن کان منکم مریض څوک چې به تاسو کې مریض وي او علی سفر یا په سفر کې وي فعدة من ایام اخر نو دا به شمار کوي د نورو ورځو مطلب بیا به د قضا به هغه راګرځوي نو دې وجې نه دا خبره معلومه شوه چې انسان مثلا بیمار دی نو بیماری دوه قسمه ده یو هغه بیماری ده چې هغې د ټیک کېدو امکان شته نو بیا به دا انسان روجې وخوري او چې کله الله صحت ورکړو نو د دې روجو بیا قضا راګرځوي یو هغه بیماری ده چې د هغې د ښه کېدو امکان نشته لکه د شوګر بیماری ده یا داسې بیماری ده چې کینسر دی الله مکه نو ډاکټر ورته وایي چې تا لکه روجې به د عمر پورې نه نیسي نو دا انسان به بیا فدیه ورکوي نو فدیه به څومره ورکوي نو د یو سرسایې په مقدار باندې به د یوې روجې هغه پیسې ورکوي مثلا 300 روپۍ به ورکړي نو د روجو 9000 روپۍ به ورکړي ترتیب دا دی نو دا د روجې کې چې کومه خبره ده نو په دې کې حدیث شریف هم راغلی دی او په دې کې د قرآن آیات هم دی خو یو د منځونو مسله ده منځونه دا دی چې انسان مریض دی او د هغه نه منځونه قضا شوه نو که دا داسې مریض دی چې هغه ته پته نه لګېده ورځ او شپه نه پېژني پته ورته نه لګي چې لکه د مونځ ټایم دی که نه دی یا ګوره مونځ به یا انسان په ولاړه کوي یا به په ناسته کوي یا هملاسته کوي یا په اشاره کوي خو داسې مریض دی چې هغه په اشاره هم نشي کولی نو بیا د شریعت طرفه به ده باندې مونځ نشته نو چې نشته نو کفاره هم نشته خو اوس هغه مریض دی چې هغه مثلا میاشت هغه نه منځونه قضا شوه او دی چې دی نو بیا ښه شو دته ښه ټایم میلاو شو خو ده دا منځونه راونه ګرځول او بیا مړ شو نو که ده بیا وصیت وکړو نو د منځونو کفاره به انسان ورکړي او که وصیت یې نه دی کړی نو بیا هم په ورثاو باندې لازم نه دي دې وجې د امام محمد رحمه الله وایي نور الانوار یو کتاب د هغې کې وایي نرجو الله تعالی موږ د الله نه امید ساتو کېدی شي الله یې قبول کړي ځکه د دې روجې په باره کې نس نه دی راغلی چې تاسو کفاره ورکوئ د دې مونځ په باره کې د روجې په باره کې راغلی دی نو علما وایي چې ما د روجې په هغې کې راغلی دی چې د مونځ هغه په هغې قیاس کوي چې د مونځ هغه هم ورکوئ نو لکه دا لازمي نه دي دا مې ته ځکه دا خبره وکړه چې بعضې ټایم کې مثلا زموږ یو مشر دی زموږ یو څوک دی یو ورور دی پلار دی او هغه د قصده منځونه نه کوي صاحب هغه 2 میاشتې 3 میاشتې منځونه نه دي کړي او 3 کاله نه دي کړي او چې بیا کله وفات شو نو ملیانو له راشي او ولې حساب کتاب ولګوي وایي دومره لکه پیسې ورکوي په دې به خلاص شي والله که به دې خلاص شي لکه دا راته چا ویل دی چې مونځ په بدل کې پیسې ورکوي ته به خلاص شي مونځ چې دی نو هغه به یا کې او یا به دا چې ته به قادر نه یې بیا ته حکم نشته بس وایي مې کوه بیا لکه مثلا دومره بیماري چې په اشاره هم نشي کولی نو بیا درته د سره حکم متوجه نه دی زما به دې خبره کېدی چې تاسو پوه شوي مطلب دا دی چې بعضې ټایم کې په موږ باندې خلک هسې پیسې ورکړي هلک وایي تاسو فدیه ورکوئ نو د مونځ ګوره په دې خبره ځان پوهې کوي چې که هغه مړي هغه وصیت کړی و نو بیا که ورثه ورکړو نو بیا هم درته ووایي چې کېدی شي چې الله یې قبول کړي نور ګوره د مونځ په بدل کې پیسې میسې په کار نه راځي او بله په دې خبره ځان پوهې کوي چې اکثر د فدیې دا پیسې چې دی نو موږ یا په جومات کې ورکړو نو په جومات کې نه کېږي صاحبه نه دې ثواب وشو او نه هغه مړی خلاصېږي او نه ګوره د فدیې پیسې په مدرسه کې کېږي علما کرام دا خلکو ته نه وایي هلکه بس وایي هغه پیسې دومره شوي دي راکړو په مدرسه کې پې کار کوو نه کېږي په مدرسه کې نه کېږي په جومات کې د فدیې پیسې به هغه انسان به مالک کې لکه څنګه چې په زکات کې دي مسکین له به ورکې غریب له به ورکې هغه ته به حواله کې نو بس الله تعالی دې خیر کړي بس زموږ ټول عبادت داسې ګډوډ غونته کې دي نو ځکه الله تعالی فرمایي چې فعدة من ایام اخر دا به شمار کوي د نورو ورځو وعلى الذین یطیقونه او خلک چې هغوی طاقت نه لري نو فدیة طعام مسکین نو دی بیا فدیه ورکوي خوراکو مسکین ده نو دې آیات کې الله تعالی د روژې احکامات هغه ذکر کړو د هغې ډېر احکامات دي خو بهرحال موږ صرف د آیاتو لګو چې په هغې باندې پوه شو
یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سروجا کما کتبا لکه څنګه چې فرض کړی شوی و علی الذین هغه خلکو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون دپاره دی تاسو کې تقوا راشي ایاما معدودات دا یو څو ورځې دي پشمار ومن کان منکم مریضا څوک چې وي په تاسو کې مریض او علی سفر یا په سفر کې وي فعدة من ایام اخر نشمار بکئی د نور ورځو نو په دې کې ترتیب هم لازمي نه دی چې انسان میاشت روجې ونیوي بس لسو روجې دې په یو میاشت کې ونیسي لس په بل کې لس په بل کې پنځه هېڅ خبره نه ده لکه ترتیب پکې لازمي هغه نه دی وعلى الذین او په هغه خلکو یطیقونه چې طاقت نه لري د روجو فدیه به ورکوي طعام مسکین خوراک مسکینانو ته وګوره الله تعالی مسکین ته به خوراک ورکوي داسې نه وي چې مدرسو پې جوړی داسې نه وي چې جومات کې به ورکوي مسکین له به خوراک ورکوي پیسې به ورکوي فمن تطوع خیرا که چا زیاتي وکړه نیکي مطلب فدیه چې د 200 کېده او د 300 ورکړي فهو خیر له دا غوره ده د دپاره وان تصوموا او که روجې ونیسئ خیر لکم غوره د ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين